که چیرې موږ د حدیثو په ذخیره باندې نظر واچوو نو دا به راته واضح معلومه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موقع په موقع باندې خپل امت د غیر مسلمانو او کافرانو د مشابهت نه منع کړي دي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به په یو مستحب کار کې هم د غیر مسلمو مشابهت نه کاوي، د هغه نه به ځان ساتي. نو اوس به زه یو څو حدیث د نمونې په شکل باندې ته وړاندې کوم او ذکر به کوم. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په بدن باندې دوی ژړ رنګه کپړې او جامې ولیدلې. نو راته وی فرمایي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، دغه قسم جامې د کفارو دي، دا به نه اغوندې، د دینه ځان منع کړه. کله چیرې دغه کپړې اغوستې ستا مشابهت د کفارو سره راځي. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص زیتون فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ یعنی د محرم الحرام په 10 تاریخ د روژې نیولو او مسلمانانو ته هم د دې د نیولو حکم وکړي، نو صحابه کرام وفرمایل یا رسول الله انه یوم تعظیمه اليهود والنصارى، ای د الله رسوله دا د عاشورا ورځ خو داسې ورځ ده چې یهود او نصارا هم د دې تعظیم کوي او په دې ورځ روژه نیسي. نو که موږ دغه روژه ونیسو نو زموږ مشابهت د یهودو او نصارا سره راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، آینده کال به ان شاء الله موږ ورسره د نهمې ورځې روژه ونیسو، د دې دپاره چې د یهود او نصارا سره موږ مشابهت نه رانشي. خو آینده کال راتونکي مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفات شلو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لیس منا من تشبه بغیرها، لیس منا من عمل بسنة غیرها، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فإنه تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. کس زموږ نه دی څوک چې د زموږ نه علاوه د نورو کفارو سره مشابهت کوي. ای مسلمانانو تاسې د یهودو او عیسایانو سره مشابهت مه کوئ، یقینا د یهودو سلام په ګوته سره اشاره کول دي او د عیسایانو سلام د سلام په ورغوي سره اشاره کول دي. پس معلومه شوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فخپل هم د غیر مسلمو یعنی د کفارو مشابهت نه ځان ساتي او خپل امت هم د دین منع کوي. الله دې موږ او اولادې موږ ټول د غیر مسلمو د مشابهت نه وساتي او د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې میران کې الله تعالی دې د ټول توفیق را نصیب کړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت طریقه باندې همیشه مو ژوند او زندگی وکړو.